د کې پی کې حکومت د بونیر د سیلاب متاثرینو د پاره غټ اعلان کو پکم کور کې چې خلک شهیدان شوي اغه له بسمره پیسې ملاويږي پکم کور کې چې زخمیان وي اغه ته بسمره پیسې ملاويږي د چا چې مکمل کور ډیمر شوی وي اغه ته بسمره پیسې ملاويږي د چا چې نیم کور ډیمر شوی وي اغه ته بسمره پیسې ملاويږي بل د چا که چرته دکان وي مطلب د مارکیټ پکې هم تاسو له پتر سیلاب وړلې دي نو دکانداران حضرات له بسمره پیسې حکومت ورکړي دنه علاوه فود سپلایز د پاره بسمره پیسې دغه متاثرینو ته ملاويږي نو د کې پی کې حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړي کم چې تاسو له سکرین باندې الریډي ښکاری په دې باندې ډیټیل سره خبره کو یو ښه اقدام دی اپریشیټ کول پکار دی ذکر اماونت چې کم دی ښه مطلب جایز اماونت دی دغه لکه شهیدان چې کوم خلک وفات شوی دي شهیدان شوی دي دا غي خو الټرنیټ نشته مطلب دا غي خو نعم البدل نشته کا کور ولا ته لکونه کروڑونه روپۍ ورکه خو دا غي هغه مډ خو واپس نشي راتلې راغو ښکارا خبره ده خو بیا هم دا غي سره همدردی د پاره د کې پی کې حکومت دا پلان تیار کړی دی آیا دا پلان ټیک ته کنه دا پی سی ټیک دي کنه مکمل در سره شریکوم او کمنټ پتا سو لازمی کوي جی راځو جی تاسو له سکرین باندې ښکاری دی کډو منې چې کم دی د کې د شهیدانو د پاره دی چې کم خلک شهیدان دي هغه کور والا ته پکم کور کې چوس لوس د دې مال کمپلیټ علم نشته چې د یو کس په سر باندې 6 لک روپۍ دي کنه بس د یو کور ته 6 لک روپۍ ملاويږي مطلب یو کور کې خو تاسو له پته داسې کورونه دي پکې چې هغه ټول خاندانونه سیلاب تو بخت تو الله پاک ته والله جهان خشته کې ټول کور سره د خلکو اولړي دي جی ډیر افسوسناک واقعي شوی ده نو 6 لک روپۍ چې کوم دي د شهید په سر باندې یا د شهیدانو په سر یا د کور په سر باندې مختص شوی دي بلکې یو کس پکې انجرډ شوی دی نو هغه به ملاويږي 15 لک روپۍ زخمی کس د پاره به ملاويږي سونه 15 لک روپۍ دنه علاوه ک د چافول کور مطلب ډیمیج شوی دی فل کور مطلب ټول کور ډیمیج شوی دی سیلاب وړل دی ایله به ملاويږي 10 لک روپۍ ټول کور کړه چا سیلاب وړل دی لکه مکمل کور ډیمیج شوی دی چتونه را پروت دي دیوالونه را پروت دي نو ایله به ملاويږي 10 لک روپۍ دا چا چې نیم کور ډیمیج شوی دی نیم کور صحیح دی او نیم دغه دی باقاعده سروې کوي حکومت په دې لپاره کسان مختص کوي نو ایله به 3 لک روپۍ ملاويږي چې چا نیم کور ډیمیج شوی دی خره چا دکان دی دکاندار حضراتو د لپاره ملاويږي 15 لک روپۍ یو کس دغه دکان دی اوس دکان کې دنه کداغه 10 لک مال پروتو کړ 6 لک پروتو بس هغه لاړو راغو خو هغه به د حکومت د طرف ملاويږي 15 لک روپۍ د دکان په سر باندې بل د فود سپلایز په مت کې با لکه مطلب خوراک چې کوم دی فود سپورټ چې ول ویل شي خوراک مختلف قسم راشنز چې کوم دی ابا د نادرا چې رچا آی ډی کارت وي د نادرا ویریفیکیشن بکیږي وغیله و ملاويږي 15000 روپۍ 15000 چې کم دیغه راشن د پاره ملاويږي یو ځل بیا ریپیټ کوم کم کور کې کسان شهیدان شوی دی ایله 10 لک روپۍ ملاويږي کم کور کې یو کس انجر دی غله 15 لک روپۍ ملاويږي بل کله چې مکمل کور ډیمیج د سیلاب وړل دی غیله 10 لک روپۍ ملاويږي د چا نیم کور ډیمیج دی غیله 3 لک روپۍ ملاويږي د چا پکې دکان ډیمیج شوی دی نو غله 15 لک روپۍ ملاويږي او راشن په دغه کې بوله 15000 روپۍ چې کم دی د راشن ملاويږي د شناختی کارت په سر باندې لکه اوس نادرانه به ویریفیکیشن کیږي یو خاندان له 15 لک ورکي 15000 روپۍ سوري ورکي د راشن یا خاندان کې پکور کې چې څومره کسان دي غي په سر 15000 ورکي د دې اوس کمپلیټ وضاحت نه ده شوی په دې نوټیفیکیشن کې خو دې باقاعده سروې کیږي د لپاره باقاعده حکومت یو ټیم جوړي چې به د کورونو سروې کوي کم کور فل مطلب ډیمیج حسابي کم کول پارشل نیم ډیمیج حسابي دا زخمیانو د لیست جوړول یا رقم شهدا چې کوم دي د غي لیست جوړول د دې لپاره باقاعده سروې کیږي نو الله دې وکړي چې دا هر څه په صحیح سلامت او حقدار خلکو لورسي حقدار له رسول پکار دی دې کې یو کس حقدار نه وي یو هغه د پیسې خلی نو هغه پکار چې باقاعده دینه انکار وکي او دغه پیسې حقدار لورسي جی نو اوس دې حواله سره حکومت چې دا کوم اعلان کړی دی حواله سره تاسو سره ایدا کمنټ لازمي وکړئ